اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله د لوی سترنوم نه چې ډیر بخون کې مهربان دی. عزتمند استاد سرور تاسو ملګری په زلبي پښتونیار تاسو ته یو نوی پروګرام کې د سوات نیوز په شیشه باندې حاضر یم. عزتمندو زما پروګرام په دې سبا حواله سره د بنیروالو ته قمقل ویلو باندې. عزتمندو د یو کمپنی د چې داغه غابانون دی په هغه کتاب کې پاغي کې زمونږه د بنیر کمرونه چې دی پښتانه پاغي پسې هغه ټوخه مسکري او پاغي پسې لیکلي دي چې دا قمقلی. عزتمندو زبا تفصیل په دې باندې راځم. دا نه د پکار جی چې زمونږه په پښتنو باندې یا کاغه بنیروال دی کاغه د سیمې کاغه هر پښتون دی هغه پورې خلاول دا مزاح کول نه دی پکار. زه هغه خلکو ته د دې خبرې لکه وضاحت کوم چې بنیروالو ته قمقل ولې ویل کېږي او دا پروپاګاندا په دیو پسې چا جوړه کړو. دا هم په یو سازش په تحت باندې جوړ شو. کله تاریخ نه تاسو ځان خبرول غواړئ عزتمندو د نن سکاله مخکې په دغه کې شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه دا یو لوی بزرګ یادېدو یو لوی مجاهد یادېدلو. د هندوستان په سیمه باندې هغه راچوت شو. په هغه وخت کې هغه راچوت شولو چې په هغه وخت کې به د اسلام نوم چې اغستونو د هغه نه به سر کټ کولو. هغه په ټوله نړۍ باندې خپل نظر ولرلو. هغه مجاهد ته د دنیا په مخ باندې یو انسان هم داسې ښکاره نه شو چې هغه کې څومره غیرت دی او په دې دین باندې او په خپل وطن باندې او په خپل قوم باندې ځان څوک قربانولی شي. راځم به د اسماعیل شهید رحمت الله علیه هغه د هغه ځای نه راغللو پنجاب ته. په هغه چې په ټوله نړۍ باندې نظر ولګو ساري په ټوله نړۍ باندې چې هغه نظر ولګو نو هغه په مسلمانانو کې د اسلام او د ښه قوت لپاره هغه د بنیر خاوره چې ده هغه وټاکله. د بنیر په خاوره باندې چې کم کسانو هغې د هغې سره دغه پښتانه رونه هغه د هغې د اسلام د بډایۍ دپاره او د اسلام د جنډې دپاره او د اسلام د نارې دپاره هم دغه بنیروال چې دي هغه په دغه کې مطلب دا دی چې هغه هغې ته تیار شو چې موږ حقیقت کې په دې دین باندې په دې خاوره په اسلام باندې ځان قربانول وارو. عزتمندو هغه بیا چې د پنجاب په خاوره باندې کم سیکانو او د هغې په هغه خاوره کم آبادو هغه انګریزان ولګېدل چې حکومت ته انګریزو هغه سیکانې راوستل د سازش په تحت باندې او د بنیر په کم غیرتي ولس کمرونه چې دي هغې ته هلته کې د جنګ دپاره تیار کړل. انګریز سیکان تیار کړل. کله چې هغه سیکان بنیر ته رالل نو په بنیر کو ولا کم د بنیر چې کم ملکانان او کم خانان چې کم دغه چې هغې لا پناه ورکړله. خو به هر حال الحمدلله هغه خبره ده چې جیت همیشه سچ کې ہوتی ہے. هغه سیکان چې هغې باقاعده ماتې وخوړلې اسلام الله غالب کړلو. د بنیر غیرتمن رونه چې دي نو هغه کم د هغوی چې کم پروګرام او کم د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه کم هغه میشن چې هغه کامیاب شلو. هغه د اسلام جنډه هغې خپل لاس کې ونیوله. عزتمندو بیا د دغه بنیر کم هغه وخت کې په هر وخت کې داسې خلک یې موجود دي چې د خپل وطن سره د خپل قوم سره چند کسانی یو کسي نو په هغې باندې به 100 کسان موږ نه بدنامو په یو کس باندې به موږ 100 کسان نه بدنامو. نو عزتمندو په کار خو دا ده چې دغه خلکو دې ته سوچ کړی وی چې یاره دا د بنیر اولس دی دا یوازې نن بنیر نه دی. عزتمندو که دا د بنیر ته قمقل وي په هغې کې زه سوات هم قمقل لازم په هغې کې زموږ څومره خیبر پښتونخوا چې ده که هغه د بله پښتونخوا دا ټول په دغه کې قمقل لازي ځکه چې زما ذات د پښتون دی. زه په دې ژبه باندې زه پښتو یم واښئ او دا زموږ کور دی کورنۍ په دې کې به هر څه کېږي خو پښتون همیشه بیا هم پښتون همیشه د دې قوم دپاره د دې ځمکې دپاره د دې خاورې دپاره د اسلام دپاره د دین دپاره د خپل تربور دپاره د خپل دوست دپاره همیشه هغه قربانیانې ورکړي دي. دغه کمپنۍ له پکار ده چې زه خو لاول دا سوچ کړی چې د پښتون ته تاریخ وګوره راشه زمونږ د پښتنو لاول تاریخ وګوره بیا دغه کسانو ته چې قمقل ویلی شوي دي هغه هم په دغه سازش په تحت ویلی شو. په دیرو کې هغو چې هغو له بیا خپلې کمې دیرې ورکړلې سیکانو له یې پناه ورکړله د انګریز په حکم باندې سیکان نه ولېږل او سیکانو له بیا پناه ورکړل شوه. په دغې دیرو کې به بیا خلکو په بنیروالو پورې دیو به مطلب دا دی چې دیو داسې دغه کول چې یاره په هغې پورې به خبرې کولې لطیفې به یې پورې کولې ټپې به یې پورې کولې چې دا بنیروال چې دي دا پسه بدنام شي. حقیقت کې مونږ له پکار ده
چې هغه د هرې سیمې پښتون دی، هغه د هر ځای پښتون دی. زه به دا ووایم چې د بونیر په خاوره تاسو وګورئ چې څومره اولیاء کرام تیر شوي دي. دا پیر بابا رحمت الله علیه، دیوانه بابا چې دی هغه هم علیه رحمت و، هغه باندې هم د هغو د الله پاک درجې بلندې لري. په دغې خاوره باندې ډېر ښایسته ښایسته ډېر ښه بزرګان خلک تیر شوي دي. او الحمدلله چې زه به دا ووایم چې انشاءالله پښتون چې دی که نه، د پښتون توړ نشته دی. د پښتون سر به همیشه چوتي، د پښتون سر به همیشه، د پښتون ژبه به همیشه ولاړه وي او لوړه وي. انشاءالله دا زمونږ د خپل رب نه امید دی، ځکه چې مونږ کې د هر سړي عزت شته، په مونږ کې د هر قومونو عزت شته، په مونږ کې ګوره چې په مونږ کې د دغه خلکو هم عزت شته. دا کم خلک چې په مونږ پورې زمونږ خلک کم په هغو پورې پراپیګنډې کوي او دغه، نو ما تاسو ته د بونیروالو تاریخ دا وایي، دا قمقل نه دي. الحمدلله نن سبا چې څومره بونیری دی او څومره پکې پښتون دی، هغه په ډېر ښه حجاب باندې دي او ډېر ښه افسران دي. هغې کې ججان شته، په هغې کې برګډیر شته، په هغې کې مطلب دا دی چې د دې ملک د دفاع دپاره په هغې کې ډېر نوموړي کسان دي. نو انګریز دی دا نه وایي، ځکه چې دې خاورې ډېر زرخیزه که نه تاسو وګورئ چې دې خاورې څومره قربانیان ورکړي او خاص کر په دې کې پښتنو ورکړي. نو دا موږ ټول د یو چت تر لاندې خلک یو. انشاءالله په دغه پروپاګنډو پسې به نه ځئ او د دې دپاره یو اواز چوت کوئ. تاسو خپل ملګرو ته زه دا میسیج هم کوم، یو کس ته د دې دغه د لطیفو دا کتاب ورغی، کوم چې دغه کپنۍ جوړ کړي دي، د ګابه کپنۍ چې کوم دغه جوړ کړي، بل ته تاسو د دې خورول مه کوئ. دا تاسو د هغو ایډورټایز کوئ، دا تاسو د هغو ایډورټایزمنټ کوئ، دا تاسو د هغو هغه کتاب چې دی هغه ښه په دنیا هغه له انکم ورکوئ. دغه کتاب د نظر نه لر کوئ، دغه کتاب د خپل فیسبوکونو نه لرکئ، دغه کتاب د خپل لاس نه لرکئ، دغه کتاب د خپل بچو د سوچ نه لرکئ. دا خپل زړه کې وګڼئ چې هغه پښتون دی. او الحمدلله چې په پښتو باندې په تاریخونو کې سندرې جوړې شوې دي چې دا هم کړی چې اواز په ټول جهان زمونږ د ننګ تلی دی، هر خواته د پښتون د تورې شړنګ تلی دی. زه د خالد بن ولید بابا نفسی یم. الحمدلله زما ډېر غټ خاندان دی، زما ډېر غټ اولیاء ډېر غټو اولیاءو لاسونه چې دي هغه زموږ په سر پراته دي. نو چېرته به هم د خپل رور د خپل پښتون او نالت شي په هغه کتاب باندې، نالت شي په هغه قوم باندې، نالت شي په هغه کس باندې، ایري دي شي د هغه مخ، تور دي شي د هغه مخ چې هغه بونیري ته قمقل ویلی دی او هغه زما د پښتون ورور بېعزتي کړې ده. نورو پښتنونو هم هیله لرمه چې دا کتاب به نه ګوري، نه به یې بل له ورکوي. بل پروګرامه پورې خپل رور زلبي پښتونیار له اجازت راکوي. د لوی الله په امان.